سورز مخ کې الله جل جلاله ممتاز باندې رحم او کرم فرمایا. نوې کال شروع شو، اسلامی او محرم میاش راوختله او محرم میاش شروع شو. نوې کال شروع شو، خو د دې نوې کال پر راتلو سره موتا ته به چند خبرې را یادېږي چې د محرم په اول تاریخ باندې د اسلام خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تجهیز او تدوین شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل نوم حضرت عمر بن الخطاب القرشی العدوی رضی الله تعالی عنہ دا خپل نوم. داغه په بچو کې مشهور بچی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ چې دا صحابه. بیا داغه په نوسو کې حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ او بیا داغه په کړسو کې خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی دا غوی په کړسو کې راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام واقعا خو عموما ټول مسلمانانو ته یاد هوندا، خو اجمالی توګه به موږ ذکر کو چې قریش په خپل مابین کې ناستو او مشاورت کو او د خلکو مشرکین او کافرانو دا مشاورت کو چې محمد راغلی دی او ټول خلک د خپل د لیکونو د دین نه او د ډیرو خدایانو نه خلق راولي یو خدای ته متوجه کوي. نو نور خو څه طریقه نه وه، هر قوم د نورو پیغمبرانو سره هم داسې شوي دي چې کله دعوت نه دی منلی نو تکذیب هم کړی دی او د شهادت منصوبه هم جوړه کړې ده د پیغمبر لپاره. دوی هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهادت منصوبه جوړه کړه او هغه ذماري حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په وخت کې اسلام نو راوړی، هغه په خپل سر باندې واخسته، په دې ټکل باندې وروته سره د توري. چې کله راغی لار کې یو صحابي ورته ملاو شو او ورته ویې عمر چېرته روان یې؟ ویل یاره زه خو په دې اراده باندې روان یم او داسې کار کوم. هغه ورته ویې ګوره مه کوه، محمد لویه قبیله لري، قریش دی قریش، څرنګه به ته داسې کار وکړی شي او بیا به ته روغ پاتې شي. د هغې نه بعد دی راغی د خور کره، چې خور کره راغی څه ګوري چې خور یې د قرآن مجید تلاوت کوي. خور هم ووهله، خورین اوښې هم ووهلو، دواړه ښه زخمي کړل. د هغې نه بعد د قرآن لږ اواز پرې ولګېد، زړه کې لږ ټک راغی. خور ته وایي دا چې څه دې ویل دا خو راته ووایه. لږ یې لاس کې راکړه چې وګورم چې دا تاسو څه ویل، چې زه یې وګورم بیا لږ راته ووایه. هغې ورته ویلې ته ناپاکه یې، غسل وکړه چې کله صفا شي دا قرآن مقدس صحیفې پاڼې دي لیکل دي صورتونه دي دا ته نشي مسه کولی او دست دې نشته به غسل کې او کافر یې. هغه لاړی او داسې وکړو، د دې ځای نه د زړه کې د اسلام ټک پیدا شي. دا خور د د اسلام دپاره سبب ګرځېده، خو اصل کې سبب دا نه و، اصل کې سبب د نبي علیه صلات وسلام دعا وه. هغه به په خپل ځای باندې وایو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مراد رسول مرید رسول نو. نو د هغې نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله قرآن تلاوت واورېده نو د هغې نه بعد راغی د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته، صحابو په لار کې ایثار کړه. نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایله راپرېږدئ. کله چې راغی د حضرت عمر رضی الله عنه اسلام راوړو، خو چې کله اسلام راوړو نو د دې اسلام راوړو په وخت کې د څلوېښتم مسلمان دی چې د مسلمانانو 40 کسان پوره شو، یو جماعت پوره شو. خو دې چې راغی نو په ظاهره باندې صحابه به چې اذان کوو نو د اذان به پټ کوو. د ویلې عمر به ژوندی او اذان به پټ کېږي، عمر به اسلام راوړی او اسلام تاسو ښکاره نه کوئ او پټ به کوئ. دی راولګېدو اذان یې په ښکاره باندې وکړو. مشرکینو ځان سره یو بل ته ویلې یا خو عمر نن ورځ مړ شوی دی او یا عمر مسلمان شوی دی، چې په کوله اواز باندې اذان وشو. حقیقت حال دا و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شوی نو. بله دا خبره چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مراد رسول دی، مرید رسول نه دی. ځکه نبی علیه صلات وسلام دعا کړې وه چې اللهم اید الاسلام بالعمرین، چې یا الله د اسلام ته قوت او طاقت ورکړه په عمرینو سره، چې یو عمر بن الخطاب دی او بل عمرو بن هشام دی چې ابو جهل باندې مو تاسو یادو. نبی علیه صلات وسلام دعا کړې وه، خدا دعا د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په شان کې قبول شو. د دې وجه نه
علما د دې حدیث نه هم استدلال کوي او د مراد رسول کېدو نه هم استدلال کوي چې په ټولو صحابهو کې دوهمه مرتبه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حتی تر عثمان رضی الله تعالی عنہ نه هم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه هم ډېر شه صحابهو را په صحابهو کې بهترین صحابي هغه دی ځکه چې دا نور صحابه مریدین رسول دي حضرت علی هم رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم مرید دی خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد دی مرید نه دی دوهم دا چې الله جل جلاله دل یو ډېر لوی روح ورکړو په معاشره کې به چې دې ګرځېده نو خلکو ته پته لګېده چې دا عمر دی یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی مفهوما دا واقعه درته بخاري ذکر کړی ډېر لوی ذکر کړی نبی صلی الله علیه وسلم کور ته چراغ نبی بیان د حضرت نصر مطالبه کوي نو سګوري چې دې راغی نبی بیان غلې شوی او حدیث کې راځي ابتدرنا بالحجاب د حجاب طرف ته مایل شوی چې پرداو کې او غلی شي نو نبی رسول الله سلام په دې وخت کې وخاند حضرت عمر رضی الله عنه چراغ او نبی رسول الله دوه دل چې نبی رسول الله خان دي واضحك الله سنك یا رسول الله همیشه د غاخ خندوا خو لکه وځه سده چې تاسو خان دي دی ویری چې را بیبیانو زمانه مطالبه کولې خو چې تی ولې د بیبیان استانه سیټ تشوي ستادومره رو په غوي باندې راغې چې بیبیان غلې شوي حالانکه دا د امت مین دی دا د مین دی خو باوجود د دینه غلې شوي هغه مطالبه پرې خوري نبی رسول الله سلام بیا ته فرمایله عمر چې ته په کمالار باندې زی په غلار باندې شیطان هم لذي د دې حدیث مقصد څه شی دی چې پتا باندې د شیطان تسلط کم دی نه کې د شیطان استدلال چې د دې ځین استدلال وکي چې په حضرت عمر او حضرت په شیطان کې کوم نه اتحاد دی نه دا مطلب نه دی ځکه دا مطلب دی چې پتا باندې عمر د شیطان تسلط کم دی شیطان تا نه ویریږي او شیطان تا نه ډېر لري زی الله جل جلاله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو د وفات نه بعد بیا هغه زیګ چې کوم دی مشوره جوړه شو چې خلیفہ به د دې بعد څوک ډېر اختلاف شروع حضرت بکر صدیق رضی الله عنه شراغ ناګهانه پاسېدو چې خلیفہ به کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې الائمه من قریش په دې وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم ناسو بس اتفاق وشو او الله بیعت هم دیو کا ټول صحابه حتی حضرت علی رضی الله عنه هم د دې امیر المؤمنین کې دوه باندې بیعت ډېر شه صحابه او د دې نه بیعت کو او حضرت بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ وټاکل شو هغه چې کله وفات شو تقریبا 2 کال او سرور میاشتې دي تقریبا دومره حکومت هغه یو کو دا نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفہ ثانی مقرر شو او د دوی حکومت شو الله جل جلاله دې لډر لوب او ډېر طاقت او د دوی د وجنا دومره زین د فتح کړل چې تقریبا پاغه باندې اوس شل دویش ملکونه پاغه باندې آباد دي تقریبا لیکل شوی دی چې 52,53,000 مربع میل باندې د دوی حکومت نور هم د خپل وخت کې دومره عجیب کارونه کړی دي چې سړی ورته حیران شي لکه یو واقعا راځي چې هلته یو سین دی هغه سین به چې کوم دی هر کال ګرمېده هر کال په علاقه باندې راخته علاقه به وړله خدا خلکو معمول بداو چې هر کال به وایي ځوانه جنې ورچوله خو چې کله دوی امیر المؤمنین شو دا خلکو علاقې والا خلکو شکایت وکړه چې امیر المؤمنین ډېر وخت نه دا مسله او مشاجره شروع ده چې د دې څه حل طلب کړی شي دی راغی اوبو ته خط یې ولیکه اوبو کې لنډه کړه تر نن وخته پورې هغه اوبه د ساغه دریا اوس پورې نه دروځته شوی نور هم دوی په خپل وخت کې ډېر عجیب کارونه کړي دي لکه حضرت عمر رضی الله عنه به د شپې په کوڅو کې ګشتونه کول په دې غرض باندې چې څومره ماموران دي چې ته تکلیف ونشته او خپل فرمایل هم چې کله دریای فرات په غاړه باندې د تند نه اوس په مرشي نو الله جل جلاله به د حضرت الله جل جلاله به د عمر فاروق نه تپوس کوي همدا غرنګ نور هم ډېر د دې عجیب کارنامې دي د چې په اوله ورځ راغی امیر المؤمنین شو خلکو ته اعلان وکړ چې کچره د نبی رسول الله
په طریقه باندې او د الله جل جلاله په حکمونو باندې جاری وي نو عمر ستاسو ورور دی او که چېرې د قرآن او حدیث نه هټ کر تاسو راځئ نو یو خپه په یو مخ باندې به هم د حضرت عمر رضی الله عنه خپه وي او په بل مخ هم په خاورو کې ککړ وي نو الله جل جلاله دوی له ډېر زیات روغ ورکړی او په خپل وخت کې ډېره لویه کارنامه دا وه چې اوس وخت څومره د پولیس محکمې دا ټولې شروع دي دا حضرت عمر رضی الله عنه د دې ایجاد کړو دفاتر او دیون د دې ټولو ایجاد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړو او د دې نه غټ عظیم الشان خبره دا وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 3000 جماعتونه جوړ کړي په دې کې 900 جماعتونه دا جامع مسجدونه وو چې په کوم کې د جمعې او د اختر لمونځ کېږي د دې نه علاوه هم حضرت عمر رضی الله عنه په خپل 10 کاله خلافت کې دومره عجیبه کارونه کړي دي ولې د دې نه غټ کار به بل صحیح چې د مسلمان شو د مسلمانېدو سره د دین بول بالا شو او اسلام په ظاهره باندې د هغې دعوت شروع شو د دې نه غټ کار بل د دې لپاره بل نشته په دې ټولو خبرو باندې بیا هم ځینې خلک پردې اچوي او د دوی د تکفیر قایل دي چې حضرت عمر فاروق او حضرت بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دا کافرانو نعوذ بالله او د دوی د تکفیر حکم کوي او د میدان درازي چیلنج هم ورکوي چې څوک حلالي زوی دې پیدا شي د دوی اسلام دې ثابت کړي د دوی د اسلام دپاره نور واضح دلایل نور څه شی دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په قرآن مجید کې اشارتاً څو ځله ذکر شوی دی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام غټ دلیل دا دی چې په اسارای بدر کې رای ولګېد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نور صحابه ته رای ورکړه چې یا رسول الله فدیه دې واخیستلی شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جلالی سره دوی رای ورکړه چې دا قیدیان دې قتل کړی شي چې د اسلام اولنې جنگ دی او پر کفار باندې روغ وغورځېږي الله جل جلاله د دوی د رای مطابق الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته چې دوی کوم رای ورکړی وه د هغې مطابق الله جل جلاله حکم نازل کړ همدارنګې د پردې په حکم کې چې د حجاب حکم دی نبی علیہ السلام ته رای ورکړه الله جل جلاله د هغې مطابق حکم نازل کړ دغه رنګې ډېر شیونه دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زندګۍ یو ناشنا دلیل دی او د اسلام د پاره خو د دې نه غټ دلیل څه شی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په امت کې به محدثون وي ملهمون خلق به وي چې هغوی ته به الهام کېږي هغې فسر په حرس کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داخل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوی په ملهم کېدو باندې او د دوی په اسلام باندې د وختي نه تصدیق هم کړی دی ولې دا هم د جنگ بدر په صحابهو کې داخل دی ولې دا هم باغ صحابهو کې داخل دی چا باره کې چې الله جل جلاله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه نو د دوی د اسلام دپاره نور واضح دلایل نور هم ډېر شی دي د قرآن آیت په معیار صحابه د صحابهو په اسلام باندې بالکل جاری وساری دی او دا هغه صحابي دی چې د ده په سیرت باندې 400 کتابونه لیکلی شوي دي نو موږ هم دا څومره خبرې چې ذکر کړې دا د دوی د سیرت نه یو نمونه مشت اسخروار است دا خو ډېرې لږې خبرې وي د دوی سیرت خو ډېر دی لکه د پښتو هغه شاعر وایي چې ستا د حسن ګلونه ډېر دي جولی مې تنګه زه به کم ټولومه والسلام